ډېرو محترم مسلمانانو نن یو داسې وظیفه درله در کومه چې الله تعالی به د باندې رحم کوي. الله تعالی به د باندې داسې رحم کوي څنګه رحم چې په موسی علیه السلام کړی و. دا هغه مبارکه وظیفه ده، دا هغه مبارک آیات دی د قرآن کریم محترمو چې قرآن کریم په خپل یو سفارشي کتاب دی. د الله تعالی په دربار کې جګړه کوونکی کتاب دی او الله جل شانه د قرآن کریم سفارش قبول کړی دی. ښه دا خبره په ذهن کې کېږدوئ. لکه څنګه چې مثال په طور یو کور دی، ښه ښکلی دروند خاندان دی، یو کور دی، ته پکې اوسېږي، ستا مور و پلار دی پکې، ستا ټول خاندان فیملي پکې ده، او ستا یو وړوکی مثال په طور ماشوم دی یا برابر ماشوم دی ذهین، نو ستا پلار او مور وایي چې دی څه غواړي هغه به کوئ. صحیح شوه که نه؟ که دی هر څه غواړي هغه به قبلولی شي. که دی چرګ غواړي، که دی میان غواړي، که دی وایي چې عمرې له مې بوځه، که دی هر څه غواړي د ده حاجت یعنې د ده خواهش به پوره کولی شي. نو دا خو د دنیا مثال شو. موږ داسې اکثر زموږ په کورونو کې کېږي، ویلکه دا ډېر زیات وي څه شی دی، ویلکه وي دا پکې ډېر زیات دغه دی، یعنې څه ورته وایي ماشوم دی، نیازبین دی. نیازبین موږ وایو که نه، ویلکه دا نیازبین دی، د مور او پلار ته ډېر زیات ګران دی. نو دا قرآن کریم هم د الله تعالی نیازبین کتاب دی او دا قرآن کریم هم الله تعالی د سفارش قبول کړی دی. د چا په باره کې سفارش کوي کولی شي، د چا په باره کې الله تعالی ته درخواست کوي کولی شي، بلکې دته دا هم حق حاصل دی قرآن ته چې دا د الله تعالی په دربار کې جګړه کوونکی هم دی. الله تعالی ته فرمایي الله زما نه دی ویونکي ده، الله دا کار وکړه، الله جنت ته داخل که، الله تعالی د عذابونو نه محفوظ که، الله تعالی کو داسې نه کړي، د مغفرت وکړه، داسې ته نه کړي الله نو ما د خپل کتاب نه وران که. نو الله تعالی چونکې د سفارش قبول کړی دی، د الله تعالی محبوب کلام دی، کلام الله دی، نو هغه حاجت الله تعالی د انسان پوره کوي. نو تاسو هم په دې خبره ځان پوهه کوئ چې کوم مسلمان د قرآن سره خپله زړه ولګوي، خپله مینه ورسره شروع کړي، نو بیا چې انشاءالله دی څه غواړي هغه به قبلولی شي. د الله تعالی کلام ته داسې فضیلت حاصل دی څنګه چې محترمو ستورو ته په ستورو باندې دغه ته نور ته یا سپوږمۍ ته فضیلت حاصل دی. نو دا د الله تعالی ښکلی کلام دی. لہذا محترم مسلمانانو دا کلام د دې کلام دا ښکلې وظیفه د تاسو زده کوئ او د تاسو شروع کړئ، انشاءالله الله تعالی به ورسره ستاسو ډېر حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی دې د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړه. الله تعالی مو د دنیا او آخرت د عذابونو تکلیفونو نه موږ ټول له امن راکړي. محترمو نن چې زموږ کومه وظیفه ده د حضرت موسی علیه السلام وظیفه ده، هغوی د آیات مبارکه لوستو، او چې کله د آیات مبارکه ولوستو محترمو، نو الله تعالی ورته یو ښکلې بیبي هم ورکړه، ورسره الله تعالی ورته ګډې بیزې هم ورکړې، الله تعالی ورته کور هم ورکړو، رهایش یې ورته ورکړو، الله تعالی ورته ډېرې ښکلې محترمو فایدې ورکړې. نو کوم مسلمان چې اکثر د دې دپاره دا وظیفه ډېره زیاته ویلی کېږي، څوک چې بې نکاح دي، بې واده دي، یا یو داسې حاجت لري، نو محترمو ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دا د هغې رب نه د غوښتلو هغه ښکلې وظیفه ده چې یا ربه زه تا نه غواړمه، زه ستا د رب فقیر یم او زه تا نه خیر غواړمه. نو کومه زنانه چې وایي چې زما نکاح وشي، هغه دې 314 مرتبه د هر فرض مونږ نه پس وي. که د هر فرض مونږ نه پس 314 مرتبه نشي ویلی، بیا د روزانه یو ټایم وله وټاکي 314 پیرې دغه وظیفه کوي. که څوک یې خوښ دي هم کوي دا وظیفه، او که رشتې پسې نه هم راځي، نو دا وظیفه د ډېره په کثرت سره کوئ. به زه تاسو ته سر څه خوږم، خو ډېره زیاته یې کوئ، ټوله ورځ دا وظیفه کوئ. نور څوک مسلمانان دي، هغوی زموږ نور حاجتونه دي، نو دا د یو خیر وظیفه ده، او دې کې الله تعالی ته درخواست دی چې الله زه ستا د در فقیر یم، غریب یم، مسکین یم، الله ته زما د حاجت پوره کړي. نو کریم الله ډېر زیات محترم او الله تعالی ډېر سخي دی
الله تعالی ډېر ورکړه کوونکی دی، الله تعالی ډېر غني دی، الله تعالی ډېر بې نیازه دی. نو کوم مسلمانان چې په اخلاص او یقین سره د الله تعالی نه غواړي الله تعالی ورته ورکړه ورکړي. الله تعالی دې زموږ ټولو مسلمانانو حاجتونه مشکلات ختم کړي کړي. الله تعالی دې موږ تاسو نه راضي شي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو. جزاک الله خیره. احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.